جی قدرمنو کتونکو د پروګرام په دې برخه کې به تاسو نن د دینزي سیاسر حیدر ته چې د سیلګرۍ دپاره نوې دریاب ته ځو دا برخه دغلته د تګ په وخت د لارو د نظارو ده د کوز د دینزي یونین کونسل خمپور غریزي سلسلې سیاه حیدر سر ګن ځنګل ته تګ او خون اخستو دپاره چکدره انټرچینج نه سیده تیمرګره چکدره روډ 15 کیلومتره فاصله باندې ګل آباد په مقام اسبن روډ باندې به ټرن اخلي په لاره چې ځي نو بیا اولنۍ کله چې کوم هغه تندوړاګ راځي بیا شو راځي بیا تازه ګرام راځي دغه شانتې د تازه ګرام نه بره چې کوم د کیچاړی ده دغه شانته بیا د کیچاړی بازار نه چې سړی بهر وځي د تقریبا د فرلنګ نه لږ زیات یا کم فاصله باندې ډېر ورته وایي او دغه ځای کې د حسین شاه خان د کور هم دی نو یو سړک چې کوم دی نو دا اسبن ته ځي په مخه دا بیا سمت سوات ته اوښتی دی او بل سړک چې کوم دی نو دا خامپور ته ځي نو د خامپور په دغه چړای چې وخېږي نو د ډاکټر ذاکر الله خان مرحوم پټي دي خو هغې پې پیردار لګولي دي چې کله پې پاڼې راځي نو دغه ډېر خوندور منظر چې کوم دی نو دغه سړک لاندې کوي ځکه چې دواړه طرف ته شینکۍ دی دغه شانتې بیا د خمپور ګورنمنټ های سکول راځي د هغې نه پس چې ځې نو بیا د قبلې په طرف باندې خوړ دی او په هغه خوړ باندې د خوړ نه فورې غاړه چې کوم د کوز ټکنۍ کله دی او دغه شینکۍ دغه د سفري د غر شینکۍ د کوز ټکنۍ د غر شینکۍ چې کوم دی نو دغه یو خپل خوند دی چې سړی ودرېږي نو هم د خوندونه اخیستی شي او که نه د لارې نه هم دغه نظارې چې کوم دی نو دا کتی کېږي دې سره سره بیا چې کله د خمپور بازار نه سړی وځي نو یو روډ چې دی وړوکی غونته کې دا باغډیرۍ ته ځي دغلته هم ګڼ ځنګل دی او سړی ته خوندونه اخیستی شي سلیم شاه هم یو خوندور ځای دی ورسره بل طرف چې کوم دا بلې ټکنۍ ته ځي بلې ټکنۍ ته چې هم سړی ځي نو خوندور نظارې دي ټکنۍ بازار نه چې بهر وځي نو بیا د چارړي د غر یو ښایسته منظر دی شینکۍ دی دغه غر چې دی نو دا بیا سړی په دغې لار باندې د ټکنۍ نه بره روډ ګرځېدلی دی نو کوټېګرام ته هم سړی اوښتی شي او دغه یو ډېره ښه لار ده د ټکنۍ د بازار نه بره بیا د اوغز او سیاه غریزي سلسله چې کوم دا شروع کیږي تقریبا په کیلومتر 2 فاصله کې چې کوم یو روډ اوغز ته ځي ډونګا ته او بل سیاه ته ځي سیاه طرف ته ګرځېدو نه پس چې کوم نو د سیاه د کلي ډېرې ښایسته نظارې زړه راښکونکي منظر چې په یو بل د پاسه باندې کورونه جوړ دي ځانه ځانه کورونه هم شته ډېرې ښې ښې آبادۍ پکې خلکو کړي دي دغه کلی چې کوم نو ډېر پرسکون کلی دی او چې کله سړی ځي هم نو ډېر خوند ترې اخلي او بیا چې په واپسۍ کې راځي نو بیا د هغې خپل خوند دی او خپل رنګونه دي سیاه کلي نه چې سړی وځي نو بیا د سیاه سره پورې چې کوم نو په روډ باندې نختر ولاړ دی او ډېر خوند کوي د سیاه سر نه بیا تقریبا 15 کیلومتره سړک چې دی نو دا تللی دی حیدر سر ته چې دلته ځې نو د حیدر خپلې خوندونه دي کله حیدر سر ته ورسې نو بیا د حیدر د سر نه د سیاه د کلي د ډونګا د اوغز د سلیم شاه د بریمکي د ټکنۍ او په خپله د حیدر د کلو او د دغې غر چې کوم دی نو د دې او د ځنګل او د نخترو خوندورې نظارې دي او قبلې سایډ ته چې کوم دی نو بیا په دغې سایډ باندې دنګ ځنګل دی د کایل چې سرپ ورته وایي د هغې یو ډېر لوی ځنګل دی ډېر دنګې دنګې ونې دي او سړی چې هلته کې ودرېږي ور ورسي نو مرخاته غاړې ته چې کوم دی نو بیا دغه خمپور کلي دي او قبلې طرف ته رباط دره ده او ورسره بیا چې کوم دی نو ځنګل دی نو دا خو دغه ځنګل ته د تګ دپاره چې کوم دی نو لکه تګ و دننه په حیدر سر کې څه دی د حیدر سر ځنګل څنګه دی او هلته کې کم کم ځایونه چې کوم دی د هغې نه ښکاري د دې پروګرام دویمه برخه چې کوم دی د هغې کتل لازمي دي حیدر سر ته د ټی ایم ای چکدره لخوا 2 کیلومتره سړک ښه پراخه رسېدلی دی کچه دی خو بیا هم د پوخ نه ښه ښکاري خو ټی ایم ای له پکار ده چې د سیاه سر نه د دغه روډه پورې باقي پاتې 3 کیلومتره سړک هم پوخ کي او د دې ځیږي د سیلګرۍ دپاره اهمیت نور هم په ډاګه کولو کې خپل کردار ادا کړي